الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ دیویت سے ٹولی ایمان سلامت کی. مسلمان چې د کافر په مقابل کې د میجا نمادو چې هغه مسلمان شمیرېدلی شي، دغه مسلمانی یا دغه اسلام په حقیقت کې دا یو کردار ده، بلکې مسلمان هغه پیژندله په کردار باندې شي. لکه څرنګه میجه دغه امت دا فسادو چې د نبی علیه السلام نه چې کوم دین میجه تاسو ته پوت شوی ده، د قیامت په ورځ باندې قیامت ورځ رسې چې څومره خلک ارسي دغه دین میجه هغې ته رسونه ده. لکه څرنګه دې اواز ریا هغه په بیان سره یعنی په زبان سره کیږي چې میجه خلک ته د اسلام دعوت ورکو، د دین اسلام پہچان ورکو. دغه رنګ د مسلمان سره یو غاټ هتیار د دعوت اسلام هغه د مسلمان سره خپل کردار ده. لکه څرنګه نبی علیه السلام چې کله هغې ته نبوت یعنی پیغمبري یا نو ملو شوی، نبی علیہ السلام خپل کردار خپل اخلاق داسې مضبوط کړي او داسې خپل چهره په هغې سره مزین کړې وه چې هغه خلک چې د نبی علیہ السلام دشمن، بلکې صرف دشمن نه، د نبی علیہ السلام د جان دشمن وو چې په هغې کې د نبی علیہ السلام سره د ده د کور خلک د دا رشتہ دار هم په هغې دشمنۍ کې موجود وو. خو چې کله به نبی علیه السلام څه خبره کوله، هغه ټولې کافرونې چې د نبی علیه السلام د جان دشمن وو، د نبی علیه السلام خبره به کله هم دروغجونه نه منله، او دا به یې ورته ویل چې ته چې څه یایې موږ آمنو چې ته حق او سچ یایې، ځکه چې تو درویغ کله هم ویلي نه دي. وارث نبی علیہ السلام چې کله الله پاک دغه آیت وتر نازل کړ، وانذر عشیرتک الاقربین، چې ای پیغمبره ته د دین اسلام دعوت شروعات هغه د قریبي رشتہ دار نه شروع کا، یعنی پیله هغه خلق دین اسلام پہچان ورکا او د قیامت سخت عذابونه نه هغه وډور کا چې هغه د توکیم قریبي رشتہ دار دي. نبی علیہ السلام کوه صفا غره ته وختل او د قریش والا او د مکې والا چې څومره خلک وو هغه ټول ورته جمع شول. مخکې زمانې کې دا عادت و چې څوک په غره ته وختل یا به په غره باندې اور بال کړ، نو د هغې ټولې علاقې والا به دا محسوسوله چې څه اهم خبر خامخا ده. نو دې وجې نه نبي علیه السلام غره ته وختل چې مو ته ټول خلک په دې باندې ټول شي چې څه اهم خبر ده. نو چې کله د مکې والا خلک د نبی علیه السلام د جان دشمن خلک هغه تر زوی شل،
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې که زه تاسو ته وایم چې په د کیم غره باندې زوی لوړیا دې غره نه ورسته د کافرونو یا د کیم ملک ولا هدي کیم مذهب ولا هدي اغا لشکار په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو آیا دا خبره مو سره منوي اکنتم مصدقیا یعنی تاسو مو په دې خبره کې تصدیق کوئ چې زه رښتیا یم او که دروغ یم دغه ټول کافرون چې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخت دشمن ابو لهب هغه موجود و خو ټول کافرون نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیک زبان جواب ورکړ چې ما جربنا علیک الا صدقا یعنی میږه تجربه دا شوې دو چې تو کله ها دروغ نه دی ویلي تو چې کله حکیمه خبره کړې هغه د رښتیا ویلي دي لہذا اوس چې ته کیمه خبره کوي چې په توسه باندې ولشکار هغه حمله کوونکې ده نو موږ دې خبره ته دروغ نسبت نه کوو موږ به بیا یو چې محمد چې کیم ده صلی الله علیه وسلم هغه ټول عمر رښتیا خبره کړي دا به رښتیا خبره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي قولوا لا اله الا الله تفلحون بچ تاسو کله دغه دا خبره منوي چې کله دروغ نه بیا دا خبره سره او منوي چې تاسو کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایو بیا تاسو کامیاب یو خو انت کې بیا پټولنه اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو لهب انکار وکړ او بیا چې څومره د مکی ولا سردرونو هغه انکار وکړ او بیا چې کوم خلکو هغه انکار نه وکړ خو چونکه اصل پوینټ دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کردار داسې ثابت کړه و چې د هغه دشمنونو هغه کردار تسلیموي چې کافرونو هغه جواب ورکړ چې اے محمد صلی الله علیه وسلم چې میجه دا تجربه شوې دو چې تو کله دروغ نه دی ویلي نو میجه اوس هغه تو خبره ته دروغ نسبت نه کو دغه رنګ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پهلا وحی وشولا دا وحی چې کله په پیغمبر کې دله پیغمبر ته وو انتهایی سخت تکلیف و حتی کې حضرت عائشہ رضی الله فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوارزه مو سره نږدې و چې دې باندې الله پاک وحی کولا او سخت سوړه و چې په سوړه کې عام طور باندې په انسان باندې خېلې نه روزي خو چې کله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی کېدله هغه وحی ډیر تکلیف دی وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله فرمایي چې تندای مکمل خېلې شاله یعنی دمر سخت تکلیف په پیغمبر باندې کېده چې کله پیغمبر ته پیله وحی روغلا هغه تکلیف په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته روغال حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه رضی الله عنها د وحی ولا ټوله واقعیا بیان کړله حضرت خدیجه رضی الله بیان کوي بخاری شریف کی روایت تا حضرت خدیجه رضی الله فرمایي کلا والله لا یخزیک الله ابدا پیغمبر ته فرمایي چې اے پیغمبره الله پاک چې کیمه تو وحی وکړه یعنی کیم نبوت کیمه پیغمبري ولا ذمہ داری دې کړه د الله پاک په ذات مې د قسم مې اے پیغمبره دې کې به کله ناکام او نامراد نشي په دې کې به تو الله پاک خامخا په دې مشن کې کامیاب وي او بیا وجه سره ته فرمایي انک لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل او وتكرز الضيف حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایي چې اے پیغمبره ته زکه کامیابېږي چې ته ټول ریز حج او عمره توفونه کوي او نه پیغمبر ته حضرت خدیجه رضی الله عنها فرمایي چې ته زکه کامیابېږي چې ټول شپه الله پاک ته په عبادت باندې نوسوي او نه حضرت خدیجه رضی الله پیغمبر ته داسې یې چې ته زکه کامیابېږي چې کیم قرآن الله پاک ته تر نزلوي ته ارتم دې هغه تلاوت کوي بلکې حضرت خدیجه رضی الله حقوق العباد طرف ته اشاره وکړه چې اے پیغمبره دې تو کردار دسه دا دې تو اخلاق دسه دي انک لتصل الرحم ته خو د خلق سره صله رحمی کوي خلق چې چا په خپل مانس کې بدای وي هغه په خپل مانس کې روغه کوي وتصدق الحديث او په معاشره کې د ټول عمر رښتیا خبرې کړې دي کله د درویغ نه دی او وتحمل الکل کیم بیار او مددگار خلق چوي
کیم غریب خلک چې وي هغه په لیارې باندې روان وي، څه بوج وي سره هغه ستړي کړي وي. ای پیغمبره تو خو کردار داسې ده، تو خو اخلاق داسې دي چې هغې سره بوج اوچت کړي او په لیارې باندې ورسره وي. او وتعینو دغه رنګې تا خو د بیارو مددگار خلک مددگار یې، د بې کسې خلک د پوره ټیکنه یې پیغمبره. او دغه رنګې نبی عایشه حضرت خدیجه رضی الله عنها فرمایي چې وتکرز الضیف، داسې خلک چې هغه ډېر غریب وي، روټۍ هېڅ دراک وي سره نه لګېږي، ته خو مهمان نواز یې، هغه روغړې ځون سره روټۍ ورکوي. یعنی هغه اخلاق هغه صفات یې ته بیان کړ چې هغه په معاشره کې د انسان سره تعلق لري، چې انسان په معاشره کې خپل کردار څرنګه صحیح کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه اخلاق او دغه صفاتو ذکر وکړ چې دغه صفات او دغه اخلاق په وجه باندې ته اعلی کردار ولا سړی، نو کوم انسان چې په دغه صفات سره متصف وي هغه الله پاک کله ناکام او لا مراد نه پرېږدي، کامیابی داسې انسان ته رب ذوالجلال خامخا ورکوي. دغه رنګې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله کله چې اسلام قبول کړی و او د مکې ولا خلک هغې ته به تکلیفات ډېر ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله وارث د مکې کلي نه روان و، په لیار کې یو کافر هغې نوم وه مالک ابن دغنه، مخې ته یې راغل، ورته فرمایي ای ابوبکر چېرته روان یې؟ ابوبکر رضی الله عنه فرمایي چې د مکې کلي پرېږدولې ته تیار یم، بس داسې سایډ پله ووځم چې د ابدۍ نه بلکل ځون ته ګوشي وه، هلته به سیر و سیاحت ښه کوه، د خپل رب عبادت په ښه کوه. خو دلته چې کله په مکې کلي کې موجود یم نو کافرون مو ته قسمه قسمه تکلیفات ارکوي، هغه مې عبادت ته نه پرېږدي. نو دغه کافر چې د مسلمانانو دشمن و هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تو باندې انسان د مکې ولا خلک څرنګه دومره تکلیف تر وستله ده چې تو د مکې نه وبوسي. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې ارسا د تو کردار د تو اخلاق داسې دي چې کله مکې ولا خلک واقعي تو د خپل شهر نه وبوسي نو دا ډېره انتهایی غلطي کوي. تو باندې سړی چې هغې داسې اخلاق دي، هغه صفات چې حضرت خدیجه رضی الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړي وو چې ته خو د غریبانو مددګار یې، مهمان نواز یې، صله رحمي کوونکی او هېڅ چاته تکلیف نه ورکوې. تو باندې انسان د مکې والا خلک څرنګه دې ته مجبور کړی ده چې هغه کله پرېږدي روان ده. یعنې کافرونې د مسلمانانو چې کوم کردار و کوم اخلاق و د هغې داسې کردار او داسې اخلاق سره متصف و چې کافرونې به ګواهي ورکوله چې داسې قسم ته سړی که د تاسې د کلي نه لوړل نه تاسې لپاره دا نقصاندeh خبره ده. او یو د میژه نن سبا وخت کې د مسلمان کردار ده چې آیا واقعي امو کردار داسې ده چې که زه چېرته خپل کلی یا خپل کور پرېږدوم نو واقعي مو پسې خپل مسلمان ورور خفه کېږي او که نه خفه کېږي. اصل کې خو د اسلام چې کوم کردار ده هغه خو داسې پچار ده چې د نور مذهبونه د نور بېدینې خلکو سره هاتو داسې وخت تېر کړی وي چې کله ته هغې زوی پرېږدولې ته تیار شي هغه په تو پسې خفه وي، داسې کردار د خلکو ته پیش کړی وي. او د میژه په معاشرې کې د نن سبا میژه مسلمان کردار داسې حالات ترغلي او الله د میژه حال باندې رحم وکړي چې بل مسلمان ته د بل مسلمان ذکر وکړي د هغې نوماوې ته وخلې نو مخالف ولې چې بس نومای مارته خپله بادر باندې لګي. یو د صحابه کرام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاقو د هغې کردار و چې کافرونې به ولیدل په پیله سترګې نظیر سره به یې خولې نه قسم ووتل چې دغه چهره او دغه کردار دغه اخلاق دا د درویغزونې خلکې نشي کېدلی. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله دا یهودي و، بیا د یهودیونو کې عالم و. کوم کتاب چې موسی علیه السلام د الله پاک ورکړی و تورات د هغې کتاب عالم و، مکمل علم یې کړی و. یعنې په هغې تورات کې د مسلمانانو اخري پیغمبر دغه رنګې د مسلمانانو صفات نه دا ټول مکمل خبر و. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله
چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مکې کې و مدینې ته یا هجرت نه وکړه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې په مدینې کې دا خبره مشهوره وي چې یو سړی د هغې نوم محمد ده صلی الله علیه وسلم هغه مدینې طرف ته روان ده خو یو کمال عجیب غوندې جادوګر ده چې څوک ویر شي د هغې مجلس ته نو بس هغه خود به خود خپل دین یعنی دوی به چې کوم بت پرستي کوله پرېږده وي د پیغمبر والا دین هغه قبول کړي ډېر عجیبه قسم جادو ده د هغې سره چې په انسان باندې ډېر زر اثر کوي عبدالله بن سلام رضی الله چې دغه خبره په مدینه کې ډېره مشهوره وه خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته هجرت وکړ مدینې ته روغل عبدالله بن سلام رضی الله چې مو په زړه کې دا خواهش و چې زه د کاس ووینم چې جادوګر په نومې باندې مشهور ده چې دا څرنګه سړی ده نو عبدالله بن سلام رضی الله چې زه روان شوی دې ملاقات ته کله چې مسجد نبوي تر ورسېدنه نبی علیه الصلاۃ والسلام 900 صحابه کرام سره موجود وو خو چې زه څرنګه د مسجد نبوي په ګیټ دروازې باندې ودرېدم د پیغمبر چهره مې ولیدله چونکې ده خو هغه ټول صفات په تورات کې کتلي وو چې کوم په محمد کې وو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق عبدالله بن سلام رضی الله الفاظ دی مشکات شریف حدیث تا چې ان وجهه لیس بوجه کذاب الله پاک په ذات مې د قسم می دی انسان چهره کله هدر بغزونی نشي کړه دی انسان اخلاق دی کردار دی دغه عجزي چې دای د کوم د صحابه کرام په منځ کې نوسته دغه انسان کله در بغزونه نشي کړه هغې نه پس ته عبدالله بن سلام رضی الله د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره اسلام قبول کړ نو داسې ډېر واقعات هغه په تاریخ کې موجود دي چې کله به کوم کافر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صرف په دې نیت باندې رغلی و چې زه یې وکسم زه یې دیدار وکړم چې دا څرنګه انسان ده خو چې کله به روغل هغه به بیا په خپل زړه به یې په قبو کې نه و خود به خود به اسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره قبلول نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل کردار په ذریعه سره دغه اسلام چې دا د خپل ذات نه شروع کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا ته تلل نو هیڅوک هم مسلمان د کلمه طیبه ویلی ولا نه خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام اسلام راوړ او بیا یې دعوت شروع کړ یو ذات د پیغمبر موجود و خو د کردار په ذریعه سره نن په ټوله دنیا ګوډ ګوډ کې چې د کوم اسلام پیلاو ده دا د مسلمانو کردار او د هغې اخلاق بعضې خلک چې هغه په اسلام باندې قسمه قسمه اعتراضات کوي هغه یو اعتراض په اسلام باندې دا کوي چې نعوذ بالله اسلام کې خپل حسن ډیر نشته ده بلکې اسلام د تلوار په ذریعه سره هغه پیلاو شه اسلام چې نن په ټوله دنیا کې پیلاو ده دا مسلمانونو تلوار په ذریعه د زور او د زبردستی په ذریعه سره پیلاو کړه ده حالانکه دا مکمل غلطه خبره ده د تاریخ نه دا ثابت دی چې اسلام هغه د تلوار په ذریعه سره نه د روب او د دبدبې په ذریعه سره نه بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د هغې نه بعد کې خلک اسلام د صحابه کرام په کردار سره د پیغمبري اخلاق سره او اسلام په خپل حسن سره په ټوله دنیا کې پیلاو چې کله جنگ بدر وشال د اسلام او د کفار په منځ کې په ټوله نه اول جنگ د حق او د باطل جنگ ته ویل شي چې مسلمانانو ته فتح ملاوه 313 او کفار د 1000 په تعداد سره هغه جنگ چې کله وشال څو ورځې تېرې شولې مسلمانانو ته فتح ملاوه د کافرونو ډېر خلک پکې مردار شوي وو او ډېر خلک پکې هغه قیدي شوي وو د دغه جنگ بدر نه څو ورځې بعد یو کافر و هغې نوم صفوان بن امیه او یو بل کافر و د هغې نوم عمیر بن وهب دا دواړه په خپل منځ کې سره جامع شل مشوره یې کوله چې جنگ بدر کې خو مسلمانونو یې موږ نه جنګ وګټل د صفوان بن امیه په جنگ بدر کې پلار شهید مطلب قتل شو او مړ شو او د عمیر بن وهب زوی چې هغه د مسلمانانو سره په قید کې نو دوی مشوره کوله چې په څه ذریعې سره به د موږ د مسلمانانو نه اوس بدل وکړو
نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه. نو دغه عمیر بن وهب چې کوم و هغې ته وویل چې بس زه به ډېر زر دی نبي علیه الصلاة والسلام یې ټینګول چې هغه به زه تلوار په ذریعې سره دې ته قتل کړم، خو بس یو خوف مې دا ده چې مو باندې د کافرونو قرض ده او د مو اهل و عیال چې کوم دي بسیت کې یو زه نرینه کس پاتې شوی یم، یو مې زوی ده هغه د مسلمانانو په قید کې ده، که دا عذر مې نه وه نو مو په پیغمبر باندې حمله کوله، نعوذ بالله هغه مې قتلول. دغه صفوان بن امیه ورته وایي چې سیدو د تو قرضې هزه ذمه دار یم چې تو باندې چا څومره قرضانو که ته قیدي شولې یا قتل شولې هغې قرضې د ذمه دار یم، خو د تو چې کوم اهل و عیال د خاندان ده د هغې حفاظت د ذمه داري هزه وخوله، ته لوړ شه پیغمبر باندې حمله وکړه. دغسه عمیر بن وهب تلوار راخوستل او پیله شت رکړ، هغې نه پس ته یې تلوار باندې زهر ولګول چې که خدا نخواسته مو ته ایوا مکامله وشي چې زه په پیغمبر باندې حمله وکړم، یو تلوار یې وویم، که په هغې سره دای زخمي شي مړ کېږي نه، خو چې دای زهر او اثرات پکې پیل شي دې په ذریعې سره به هم مړ شي. بهرحال تلوار یې راخوستل، په اوښ باندې کښېنوستل. نبي علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې و، هغه مسجد نبوي ته مخامخ الروان و، په اوښ باندې تلوار ورسره. حضرت عمر رضی الله عبار وی لوړ و. کله چې دغه عمیر بن وهب ولیدل نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله د کافرونو یو کس روان ده، تلوار ورسره ده، په اوښ باندې مسجد نبوي طرف ته روان ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې رویوله. حضرت عمر رضی الله ور مخې ته شال، هغې نه تلوار راخوستل او عمیر چې کوم کس و عمیر بن وهب چې هغې زوی د مسلمانانو سره په قید کې و، هغه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته راوستل، مخکې یې ورته کښېنول. پیغمبر ته فرمایي چې ای و عمیر یا د څه په نیت ارغلی، نو چونکې دی خو په دې اراده ارغلی و چې زه پیغمبر نعوذ بالله قتلوم، نو دی یې ورته فرمایي چې ای محمد زه دې ته ارغلی یم چې مو بچای د توسې سره په قید کې ده، د هغې خبر وخوله چې په کوم حال کې ده. نبي علیه الصلاة والسلام بیا ورته فرمایي چې ای عمیر رښتیا خبره وکړه، په څه ارادې سره ارغلی. د بیا هغه جواب ورکړ چې زه د خپل بچي خبر اخیستلې ته ارغلی یم، نور مې هېڅ اراده نشته. نبي علیه الصلاة والسلام یې فرمایي چې بیا د تلوار د ویلر خوسته و. بس په دغه ټیم کې دی خاموش شل او نبي علیه الصلاة والسلام یې ته وفرمیل چې ای عمیر تو ته پته نشته چې د مو مددګار د مو حفاظت کوونکی هغه د مو رب ده. ته چې کله تللې حکیم زوی کې چې تو میټینګ وکړې، تو سره یو بل ملګری دی و، هغه صفوان بن امیه نوما وه، د تو عمیر بن وهب نوما ده، او ته چې غلی مو ته دلته درویږ یې، حالانکې تو په تلوار باندې زهر لګېدلی دي او ته په مو باندې د قتل په ارادې سره غلی او تو ته پاته دو چې مو رب مو مددګار ده. ته چې هغې زوی نه روان شوې مو ته الله پاک وحي وکړه، جبرائیل علیه الصلاة والسلام یې راستول چې تو ته یو کافر دی روان ده، په تو باندې حمله کوي. عمیر چې کله دا حالات ولیدل او نبي علیه الصلاة والسلام یې ته وویل چې خیر ده په مو باندې غلی حملې کولې ته، خو صاحب مو بیا هم مخ کړی. دشمن مې ترغلی او نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ تلوار وی سره و. نبی علیه الصلاة والسلام بیا ویتې چې ورسا بس مو مخ کړی او دا عمیر ورته فرمایي چې ای محمد کله به چې تو دا خبره کوله چې مو ته د الله پاک طرف نه وحی رسي مو به نه منله، کله به چې تو دا خبره کوله چې مو ته الله پاک طرف نه فرشته رسي مو به نه منله، خو اوس ته چې د کومه خبره وکړه چې موږ په خپل منځ کې میټینګ کړی او تو ته فرشته راغلي، هغه ټول حالات بیان کړي، نو اشهد ان لا اله الا الله وانک محمدا عبده ورسوله. نو زه اسلام قبلوم، مو ته پهله حد اسلام په ارډله کې هېڅ قسم ته مانع موجود نه وه، خو لږ کې په شک او شبهې کې وه چې کله مې تلوار اخیسته و د تو قتل پسې روان یم، ای باوجود ته مو ته یایې، حالانکې صحابه کرام په قید کې یم، تلوار مو ارنخوسته ده، په چار خو دا وه چې زه مو ټوټې ټوټې کړه وه چې زه مو دشمن یم او بیا د قتل په ارادې راغلی یم. او اسلام دومره حسین مذهب ده چې ته مو ته بیا یایې چې ورسا ته مې مف کړی، نو داسې مذهب زه ویلې نه کړم قبول، ډایرکټ یې نبي علیه الصلاة والسلام ته کلمه وویله او اسلام یې قبول کړ. نو غرض دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق، د هغې کردار او د صحابه کرام اخلاق او کردار به چې کله کافرونې وکتل
نو خود به خود په اسلام اړل باندې مجبور شل، اسلام به قبول کړ. چې کله د حضرت عمر رضی الله د ورغال هغه په فارس باندې د نن سمو چې کیم ایران دا دې باندې حمله وکړله، صحابه کرام لوړو جهاد ته. هلته یو د هغې کافرونې کمانډر و، هرمزان نومای وه. دغه هرمزان قیدي شان حضرت عمر رضی الله ته یې رووړ، او د هغه هرمزان و چې مسلمانان یې ډېر انتهایی په ظلم سره شهید کړي. چې کله حضرت عمر رضی الله ته یې رووړ مخې ته، نو حضرت عمر رضی الله اسلام طریقه دا دو چې پیله به دعوت ورکړي چې اسلام قبول کا. که اسلام نه قبلوي نو بیا به اسلامي حکومت لاندې وخت تېروي، په خپل کفر حالت کې تېروه، خو اسلام ته به ټیکس ادا کوي. خو که دا دویم آپشن نه منې، بیا دریم آپشن دا ده چې کفاره یې نه ووایه. نو حضرت عمر رضی الله اول دوه آپشن ویر کړ، نه یې منل. دریم ټکي کې حضرت عمر رضی الله ته وویل چې بس دا قتل کړ. دا یې چې کله قتلوال د هرمزان، چونکې ورته پاته خو د اسلام ټول حقیقت ورته معلوم و، حضرت عمر رضی الله ته وویل چې امو آخري خواهش دا ده چې مو ته مسلمان کس په لوس باندې اوبه روږي او زه هغه وچ شم. عمر رضی الله حکم وکړ چې مړه اوبه ورکوئ. دې چې کله ګیلاس راخوستل او خولې ته یې وړل، لوس یې په دګوله باندې شروع کړ. عمر رضی الله ته فرمایي چې ویلې بیا یې ګیلاس ور واپس کړ. وی چې زه په دې باندې ډارېږم چې که زه خولې ته ګیلاس ور اوبه شم، سټ ته مې کیم کاس چې ویلوړ دی مونه به اوس کفرای کټ کوي، داسې نه چې اوبه څښلې په وخت کې بې پامه یې مونه کفرای ووایي. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې تر څو پورې تو دا اوبه نه وي څښلې، نو تر هغې پورې به یې څونه کفرای نه کټ کېږي. ده ډایرکټ ګیلاس ورکوز کړ او اوبه یې تالې کړې وایي ترې. حضرت عمر رضی الله پوښتنه یې نه وکړه چې دا دې څه وکړ؟ تو خو ویل چې مو د مسلمان لوسه یو ټکي اوبه وڅښه، دا مې اخري خواهش ده، تو خو اوبه تالې کړلې. وی چې ای عمر، مو ته پاته ده چې په اسلام کې کیم کاس خبره وکړي، هغه خبره د دې واده شمېرېدلی شي. تو دې مو سره دا وعده کړې چې دا اوبه دې نه وي څښلې، تو کفرای به نه کټ کېږي، اوبه خو مو اوس تالې کړلې، اوس خو ممکن نه دي چې هغه اوبه ته په مو باندې وڅښې، لهذا مو ته دومره یقین ده چې مسلمان به اوس دې مو کفرای نه کټ کوي. نو حضرت عمر رضی الله حکم وکړ مړه قید ته یو سویلي کفرای به اوس نه کټ کېږي. یعنی مسلمان چې کوم خبره وکړي، هغه د مسلمان ولا خبره هغه هم وعده شمېرېدلی شي. نو آیا واقعي نن سبا زمانې مسلمان چې هغه خبره وکړي هغه وعده شمېروي، که چې وعده وکړي هم د هغې خلاف ورزي کوي؟ د دې وجې نه نن سبا فقدان چې کوم د نبي علیه صلات وسلام اخلاق و، د هغې سیرت و، د هغې کردار و، د صحابه کرام سیرت او اخلاق کردار و، هغه نن سبا په میډیا کې انتهایی زیرو کې چلیږي. بلکې صحابه کرام او پیغمبر خو وخت کې داسې مسلمان وو چې کافر به ولیدل اسلام اړلې ته به شوق پیدا شه، او نن سبا میډیا داسې مسلمان یو چې که بل مسلمان مو وویني نو هغه جماعت ته به نرسي چې کله زه په جماعت کې موجود یا کافر مو وویني اخو هرګز اسلام ورسره نه قبلوي. نو نن سبا وخت کې اسلام ته داسې کردار پچار ده، داسې اخلاق پچار دي او داسې چهرې پچار دي لکه څرنګه مخکې د نبي علیه السلام وسلام او د صحابه کرام کردار او اخلاقو چې چا به ولیدل نو د هغې به خواهش و چې زه ورنږدې شه، نه کې دا خواهش کول چې زه د دې نه 100 میل لرې وګرځېږم. الله جل جلاله دا وکړي چې موږ تاسې ټولې وجود د صحیح اسلام په اخلاق او په کردار باندې مزین کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم